حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله زه په هر شي نه زیات تا سره محبت کوم. صحیح بخاری کې دا حدیث موجود ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای یا رسول الله زه په خپل ځان نه علاوه په هر شي نه زیات تا سره محبت کوم. په ځان نه علاوه په هر شي نه زیات ته ماته محبوبي. رسول الله ورته فرمایل وای ای عمر که چیرته ته په خپل ځان نه زیات هم د ما سره محبت نه وکې تر هغه وخت پورې د تا ایمان ناقص ده، د تا ایمان کله هم نه مکملېږي. نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره واورېدله نو په هغه وخت کې فورا د ورته فرمایل یا رسول الله زه په خپل ځان نه هم زیات تا سره محبت کوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ای عمر وست تا ایمان مکمل شو. نو ایمان د تکمیل لپاره ضروری ده چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذات سره محبت کوه، په خپل ځان نه هم زیات کوه، په خپل مور پلار نه هم زیات کوه، خپل بچانو نه هم زیات کوه، خپل خور نه هم زیات کوه او خپل ښځې نه هم زیات کوه. که چیرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کم وي، د مور پلار سره د تا محبت زیات وي، خور ورور سره ښځې سره د بچانو سره د محبت زیات وي، نو په هغه وخت کې د تا ایمان ناقص ته. د خپل ایمان فکر وکړه، د تا ایمان کله هم نه ده مکمل. نو دا خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایله. په دې کې څه غلطه خبره نه ده، بلکې چې څرنګه د محسوسه کړه د خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وکړه چې کله هم د نظر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ باندې ولګېدی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام فیوزات متوجه شول، فورا د زړه تخته په د بل سر باندې راوختله و یا رسول الله زه په خپل ځان نه هم د تا سره محبت زیات کوم.